د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولې دنیا راشن او رزق تقسیمول. ابل جمعه ما کاوړان دی جمعه وا دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. یو سړی بیا مانځنه پس ماته وې چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دی، مونږ خو یا نوکری کو روټای ګټو یا مزدوری کو یا څه. نو ما ورته وې چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا به په خبره خپويږي. فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. و چې بس دی پوه شو، بالکل پوه شو، ما دماغو ته خبره پرېوته. مالدام شکر دی چې پوه خو شوې. دا کائنات اللہ پاک پا اسباب جوڑ کرے. دا رزق رسولو وسیلہ چه دا پا ایمان در تویم چه دا بنی آدمو نسیوا اللہ دا مارغانو پا ذریعہم کرے دا. هارون الرشید بادشاہ و اخکار تاوتے ہو چه اخکار اوکنو اخکار خو پیجا نہیں کرنی ٹول پیجا نہیں. ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ اخکار کوي. ضیاءالحق صاحب مغه ورځ را روانو کوارټ تخکار کولو د پاره اسې زماړه کې رااله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړه کاري او د اوزګار زړه کاري. غمزده زړه چې ده اخکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې ده پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړي او هغه ته ته په درېیمه ورځ ووایې چې راځه روټۍ مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي، لار به شي در سره. د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزړه سړي ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه. غمزده زړه به داسې نو اسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي. ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې کړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی
خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ، ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغه چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو، کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې. چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای. ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي دا لاندې وزیران به ټینګ شي، دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله. څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې، نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې تې پوښتنه وکړه چې ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی، خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی. ښځې ته یې ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي، هم په جړا شو. دربار ته راغی صاحبه کابینې میټینګ لګېدلی دی. اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلی ته خدایم په شرمونو وشرمو. اول خو د اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړ چې اسمبلي شروع ده، پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولی جوړ کړي. یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غوسه راغله، دا خلک ولاړ دي. ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ جی اسمبلي شروع ده. نو ما اسمبلي دې کپر وخوره نو ته څه کوې؟ وزه ورک شه غول راوالی وخورئ. شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که څه درکړي که ورکوي یا دوو کسو له یې ورکوي، یا یې فوجیانو له ورکوي یا یې مولیانو له ورکوي. چا نه چې یره کېږي چې دا راپسې کېږي. تاسو له والله که تورې خاورې درکړي، تورې خاورې، نو څه له ولاړ یې؟ نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی، هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میاں اقبال هم په جړا شو. ولی وی بادشاہ جاړي چل څه شوی دی؟ بادشاہ ته وی جی لنډی مړ دی. مړه ټوله کابینه په جړا ده. یو پکې چېرته د خدای قمقل هوښیار غوندې و، هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی؟ بادشاہ وی خبر نه یم، خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی، بس زم په جړا شو. وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی؟
ویل خبره نیم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د مېړه یو خر و لنډی غوندې خر و نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه نو ما ځکه جړل چې پته یې ولګېده خر مړ قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته کشته د دوبیګاټ خر مړو ټوله بادشاہي پې جړېده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو یا به کم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذی-النورین پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کم ځای نه خو دغه قوم نه وي چې څنګه می وي هسې جی وي څنګه قوم دی داسې پې حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړی وشي اب د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان رب پې دردیږي نن ستا په ملک کې هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مانه داو کو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اوس منډې وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې چې واوړېدو نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه څه ګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکي د لاس او خپې داسې شاته تړلي دي او په ډډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه او هغه سړي له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړي نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک یې وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو شو کولم او ورسې رانه واغستو په پټکی او صادر یې وتړلم او دلې داسې پرې هغه غله هم ښه پیسې ترې واغستې سړی خو یې مړ نه بېګا راته چا وې دلته د 3 کالو ماشومه چا لاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او د هغه کور مخې ته یې ورته غورځولې ده کوم ملک کې چې د ظلم دا انتهای نو د 3 کالو ماشومې څه ظلم کړی حد ده د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولې انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه دي خوږېږي دا ځای نه او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړې حکیم را باندې پیښ
خو بالکل دې د پاره به خدای خیر کیو چاته روان شوه دې اجي چې جیب کې لاس والے دې 200 روپۍ دی وسته غاټ غاټ زامن رااله بجیدا افتا پس بیا په پیخته بیا چې لیدل هغه چې څنګه اگر اني ولې دی ول دا خو مغه سړی دی چراغ دکان ته راوستو ځان بیوشم چاله شرموي می ما چې زامن را لول بدا 1500 والی نور بدر تراول داس یو لوټ مار لګیدل لاره ته بوخیږي چې پزان پويږي جیب بده بیا والی ایو تیراواله خزوا ماشوم له غنې لاس کې ور کړو چې رو پسې روڅا دا مخ کې دا ماشوم ور پسې ده په بازار کې ته ماشوم ورکشوي چې ورکشوي دی هغه خزاریان شو چې زوی می څه نو چغي وای هغه وخت کې خو ډنډوري منډوري نه وي نه اخبار او نه اعلانونه نو خپل جبه کې وای چې تورا کاټوخه بچای مې و چنجان گانای میلاس کې ور کړای و رو پسیر روان و خو چې ایسه مې وکاته هاي مې پر کور و ایسه وګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملایي گڑکپ انہی ویشو غل انہی ویشو او قاضی تا پیش دغلا کڑے او جی دغلا کڑے تراک دے دے کی تے لاس غسک چی دغا بونڈی لاس تے خلق گوری او تاسو زمان اغلا اکڑن او زمان دا گیرا کالا کئی نن ار سڑے غل اور سڑے غل دے اور لوے غل زین لوے غل وی نم داستاو د بلخ لمزان توائما نم داستاو د بلخ لمزان توائم خپنشی کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام پنوم زتا سو دوکا کوم الادی کے ثواب دے الادی کے ثواب دے الادی کے ثواب دے الدا مڑو پشپکیر پوخ کا ثواب دے الدا گالوا پخا کا ثواب الا مڑے کور اوران دے په تخته اڑه پي راړه پي اله لګالوا پخا کپ کې ثواب دی اله کدا الوا دې مړی په کونه ورو باندې په کې ثواب دی پالواګانو مړی خلاص لوی غلزه ما ته پوي کړه نه کدی پویوم التدا تعالی سټو روټي خلاص او دا خیٹو دا پار اسلام فروش او دین فروش دا بیمان دا میں تا پویولو تا پریدی نا بیا دا پیر پا شکل کے برا پاسی التتا کے شرک مادہ خوشتا کر دا مولا پا شکل کے رونو دا سے خلق پیدا شوی خیراتونا نمانی رونو دا سے خلق پیدا شوی تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چي دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا په خوا به دا دغه نه کوله دا باټ توپ به چې کوله دغه باټان به ورشي غزل مزل به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي زړه کلمه در نه رن کی زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک
زوړ اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وایي زوړ اسلام قران دی کنه دی